هغه ځوانانو ته ویل غواړم کوم کسان چې دوکانداران یې دوکه کوي دوکانداران ورته قسمونه خوري هغه میاندې خویندې اکثر زنانه په دې خبرو باندې دوکه شي موږ دا سوچ کوو یار پلانکي دوکاندار ماته قسم وخور دا شیز ولې خراب وي او چې بیا کور ته راوړو شیز خراب وي دغه وخت یې ګوره دا دین بدناموي اسلام بدناموي او خپل مذهب چې کوم دی بدناموي دا قسم واقع شوی نه یو تاسو باندې یو شیز درخرڅ کړي دا قسم پې کېږي نه په تاسو باندې یو شیز درخرڅ کړي او بیا موږ وایو یار قسم مې خوړلی او دا څنګه کار یې وکړو نو یاد ساتئ کوم دوکاندار چېرته داسې لفظ استعمال کړي د هغه نه یو شیز معلوم خو څوک درته وایي چې قسم دې وي زما په خپل سر باندې قسم وي یا قسم دې وي زما په خپلو اولادو باندې قسم وي یا قسم دې وي زما په خپل مور باندې قسم وي یا قسم دې وي زما په دې رزق باندې قسم وي یا قسم دې وي زما په خپلو سترګو باندې یا خپلو لاسونو باندې یا خپل بدن باندې یا دې الله دې ماله ژوند نور نه راکوي که زه په غلطه یم یا که ما دا شیز غلط درکلی نو الله دې ماله نور رزق نه راکوي یا که دا شیز غلط نو الله دې ما د دې زنا اغزې ته نه کړي نو په دې لفظونو باندې چې کوم دی قسمونه نشته په دې لفظونو باندې قسمونه نشته دوکه کېږئ مو هر یو دوکاندار څه دوکه وکړي چې کور ته شیز راوړي شیز خراب وکړي چې او بیا موږ دا سوچ کوو یار دې ما ته قسمونه خوړل نو داسې قسم لفظونه چېرته څوک استعمال کړي د هغه نه یو شیز معلوم د هغه نه یو شیز هم معلوم چې شیزونه ترې والي بیا غلط وخېږي بیا وایي د قسم خوړل قسم ورته خوړلی نه یاد ساتئ دا لفظونه داسې بل تاسو استعمال نه کوئ چې یار په دې باندې قسم واقع کېږي نه زه به یم خلکو ته دا قسم کوم په داسې لفظ باندې قسم واقع کېږي نه خو په داسې لفظ باندې چې کوم دی ګوره شرک راځي د الله سره ته راشي دا جوړی نو قسم د الله په ذات باندې کېږي د الله په نوم باندې قسم کېږي د الله نه سوا په یو شیز باندې قسم نه کېږي موږ دوکه کېږو شیزونه ترې والو بیا موږ قسم خو کوم یو کس چې قسم وکړي او په صحیح دغه باندې قسم وخورو د الله په ذات باندې قسم وخورو شیز خراب و یا غلط دغه او دې قسم وخورو نو قسم سره چې کوم دی بیا به یا غلام ادای ورکوي یا به چې کوم دی 3 روجې نیسي یا به چې کوم دی یو غلام ازادي نو داسې قسمونه چې کوم دی دا کوم قدمونه چېرته ما واخیستم په دې قسم واقع کېږي نو خو چېرې صحیح دی قسم دی وخوړو بیا به چې کوم دی دا کفاره ورکوي د دې بیا قسمونه دي بیا ورته انشاءالله زه هغه هم ووایم چې د قسم څومره قسمونه دي اوس مې چېرته کوم دا لفظونه ووي چې داسې دوکاندار لفظ استعمال کړي د هغه نه یو شیز معلوم پرېږدئ هغه دوکاندار پرېږدئ بل خواله ورته